انډیا کې چې څه هم داسې وشي نو هغه الزام په پاکستان باندې لګي چې څه هم ناخوشګوار واقع شي دا غي الزام په پاکستان ولګي یا که څوک انډیویډوالي یو سړی یو کس داسې څه غلط کار وکړي دا غي الزام هم په پاکستان باندې لګي د خبرې مقصد مې دا دی چې پرون گوتم گمبیر په سټیډیم کې سټیم چې د انډیا او د نیپال میچ نو هغه سټیډیم نه داسې بهر وته چې سټیم تماشایان لیدل د هغه د ویرات کوهلی چغې شروع کړي چې ویرات کوهلی وجه دا راځي چې د گوتم گمبیر او د ویرات کوهلی خپلو کې نه لګي دای په یو آی پی ایل میچ کې جګړه هم کړې و نو دا هغه داسې د گوتم گمبیر او د ویرات کوهلی خپلو کې نه لګي نو تماشایان چلته څومره هم موجود د انډین سپورټرانو هلته چې څومره هم موجود چې گوتم گمبیر لیدل هغه د ویرات کوهلی چغې شروع کړي دي د ویډیو کې تاسو ګورئ چې د گوتم گمبیر ولا ډیره غلطه اشاره کړې ده هغه نه پس بیا گوتم گمبیر چې کم دی د پاکستان په پاکستان الزام لګولل سه الزام لګولل سره هم دی ویډیو کې ډیسکس کوم ټول نه پهله دی ویډیو لا واسطه زوم دا ویډیو تاسو ګورئ چې دی گوتم گمبیر کم قسم اشاره کړې ده هغه نه پس نور خبرې کوي دا وګورئ خاملګرو تاسو دا ویډیو کته بیا چې کله گوتم گمبیر دا ویډیو وایرل شو او خلکو ډیر د تنګید نشانه جوړ کړو بیا ته تاسو کړل شو چې تا داسې مطلب اشاره ولې کړه نو گوتم گمبیر ول سوي چې اصل کې دا ویډیو کې ایډیټینګ شوی دا داسې کیس نو او اصل کې د غلطه پاکستانیان موجودو چې د کشمیر خبرې کولې او هندستان مرداباد ناره وهلي نو ځکه ما هغه له داسې قسم اشاره وکړو دا تاسو مال وای چې دا خبره ودرېږي پرو نه پهله خو د گوتم گمبیر دا خبره خپل ورسنه تاسو وای چې دا ځانه جوړ کړ د گوتم گمبیر دا خبره اور هغه نه پس بیا خپل خبره کوي دا اور چې د سویل دي देखिए पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं सच्चाई है जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं خاملګرو تاسو دا ویډیو کته د گوتم گمبیر د خبرې مو په خپل ووري جی اوریجنل ویډیو مو هم کته او ورپسې چې گوتم گمبیر د څومره غړ دروغ د ځانه جوړ کړی دی الزام ټول په پاکستان لګول چې د غلطه پاکستانیان موجود وو مطلب هندستان مرداباد او دا چغه او خلی او د کشمیر خبره هم کول نو په دې وجه باندې مداسي اشاره وکړي نو د ګوره په هندستان کې چې څوم ناخوشګوار واقع شي الزام په پاکستان لګي په فلمونو کې د پاکستان بدنامي په حقیقت کې د پاکستان بدنامي په سیاست کې د پاکستان بدنامي په کرکټ کې د پاکستان بدنامي پاکستان پسې دای بس موقع غواړي چې په کومه موقع پاکستان پسې خبرې کو یا د پاکستان عوامو پسې خبرې کو تاسو منئ چې لکه دومره په ګراوند کې څومره سکیورټي وي کچری دا سی وی کنه چې د هندستان مرداباد چغې وخلې وي یا د کشمیر خبرې شاکول نو د په پولیس ته چې ورشه د کسان دی د داسې قسم خبرې کوي یا داسې کوي دا خو حل نه دی کنه اصل کې خبره د ویرات کوهلی او ویرات کوهلی چې د پسې خلکو والے او د ویرات کوهلی و د خپلو کې لګی نه د ویرات کوهلی او د خپلو کې لانجې ډېر زیاتې شوې دي نو اصل کې خبره یو څه د الزام ټول په پاکستان باندې لګول نو ویډیو خو ثبوت شته ولته چې څومره کسانو هغه هم د دې گواہی کړې ده چې موږ داسې قسم دلته هیڅ قسم आवाज چا داسې نه دی کړی او بل دومره تاسو له معلومه چې په ګراوند کې تماشایان موجود دي پاکستان والم دي او هندستان والم دي او یو پاکستاني را پاشي داسې قسم आवाज وکړي نو هندستان والا به پری دي هیڅ کله هم نه نو دومره غټ درو ګوره په میډیا باندې دا جی سپورټسمن دا جی دومره عمر کرکټ کړي دی ټول عمر د جړه گیم کړي ټول عمر د دغه د پاکستان نه نفرت او د جړه گیم جی کله چا سره لانجه کله چا سره لانجه خیر دا خو پکې راځي یو شړغون ته ویډیو وړي راځي ته مننه والسلام